خبره یو ضروري عرض کول غواړم او هغه خبره زه ځکه ضروري ګڼم چې تقریبا ډېرو خلکو د دغې مسلې پوښتنه په هر کال باندې وکړه خو په هر کال باندې دا مسله چې تازه نشي نو زموږ ستاسو ذهن هغې طرف ته مکمل متوجه کېدی نشي. اول یو حدیث مبارک د ابن ماجه او د نسائی د دواړو حدیثونو مبارکو یو اسانه ترجمه درته عرض کول غواړم. حضور مبارک فرمایي ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زمون مور بی بی روایت کئی مبارکہ فرمائی چې نبی پاک مبارک فرمائی چې کم یو انسان د غټ اختر په ورځ باندې د قربانۍ اراده لري یعنی څوک ځان د پاره قربانی کوي نبی پاک فرمائی د دواړو حدیث کې درې څیزونه راغلي. نبی پاک فرمائی چې دا قربانۍ کوونکی کس د ویښتم نه کټ کوي او د بدن صفائی ویختو دم نه کوي نوکان دم نه کټ کوي او د بدن نه د پوټکي او چمړم نه اړوي چونکې هغه خو یو خاص صورت کې دی شي خو دا دوه څیزونه ویښته کټ کول او نوکان کټ کول نبی پاک فرمایي چې څوک اراده د قربانۍ لري نو دا دوه څیزونه د نه کوي. علماو د دغې حدیث مبارک لاندې لیکلی دي چې دا عمل کول چې څوک قربانی کوي نوکان او ویښته و دغه لس ورځې نه کټ کوي دا فرض دي که واجب دي که سنت مؤکد دي او که مستحب دي. علماو اتفاق دی په دې باندې چې دا نوکان او ویښته نه کټ کول د قربانۍ کوونکي دپاره په دغې لس ورځې کې نه فرض دي نه واجب دي نه سنت مؤکد دي صرف مستحب دي که چا وکړل ثواب دی او که چا ونه کړل نو ګناه یې نشته. مثلا یو کس دی او هغه قرباني کوي او هغه اختر نه مخکې ځان له ویښتې جوړ کړل ځان یې برابر کړو نو مثلا نوکان یې کټ کړل نو دا انسان ګناهګار هم نه دی او په قربانۍ کې 1% فرق هم نه راځي او که چا وکړل نو د هغه انسان په نسبت باندې ثواب ډیر دی چې چا کټ کړي دي د هغه په نسبت باندې هغه قربانۍ والا کس ثواب لږ زیات شو چې کم کس دا نوکان او ویښته نه دي کټ کړي. دا مسله یاد ساتئ چې دا مسله فرض نه ده چې انسان په ګناهګار شي واجب نه ده چې د انسان په قربانۍ کې فرق راشي یا سنت مؤکد نه ده چې په هغې باندې ملامتیا ثابته شي بلکې نوکان او ویښته نه کټ کول په دغې لسو ورځو کې دا صرف او صرف مستحب دي. خو دا مسله هم فقهاو لیکلې ده او دا هم توجه واورئ چې څوک قرباني نه کوي او هغه نوکونه پرېږدي او ویښته پرېږدي هغه دپاره څه حکم دی؟ بعضې روایتونه ثابته ده چې چا ویښته او نوکان د دې د وجې نه کټ نه کړل چې هغه خلک یې نه کټ کوي چې څوک قرباني نه کوي هغې سره مشابهت وکړو او قرباني نه کوي الله پاک به په دغې عمل باندې د قربانۍ د کولو اجر او توفیق ورنصیب کړي. یعنې که څوک قرباني نه کوي هغوی دپاره هم بهتره ده او دا مونږ کوو ولې د نوکان مونږ ولې نه کټ کوو حدیث مبارک کې حکم ولې رالو استحبابي حکم ولې رالو چې دې علماو دوه لوی حکمتونه لیکلي. یو حکمت یې دا دی چې حاجیان حج ته لاړ شي او کله احرام وتړي نو هغه به نه نوکان کټ کوي نه به ویښته کټ کوي هغه به ببرسري د خدای پاک په جناب کې د مینا په د عرفات په میدان کې رب ته ودرېږي ببرسري به ودرېږي. الله کریم دې موږ ستاسو بار نصیب کړي. نو علما لیکي چې د هغې حاجیانو سره مشابهت ته وجې نه د قرباني کوونکو ته هم دا حکم راغی چې تاسو هم د هغوی سره په دغې مشابهت کې او په دغې عبادت کې ځان یو شان دی کوي د هغې سره مشابهت ته وجې نه دا نوکان نه کټ کېږي. او بعضې محدثینو یو عجیبه نکته بله لیکلې ده او حکمت او په دې باندې خپلې خبرې ختمول غواړم او هغه ده علما لیکي چې کله د قربانۍ اولنۍ ورځ راشي لکه نن اولنۍ ورځ ده نو چې کله
حضرت ابراهیم علیہ السلام د خپل بچی د الله په نوم باندې قربانولو نو الله پاک د بچی د اسماعیل علیہ السلام په ځای باندې د جرد نه ګډ راوستو او د ګډ هر یو جز دا د اسماعیل علیہ السلام د بدن هر یو جز فدیه او قربانی وا. نو دا انسان چې کله قربانی کوي نو په حقیقت کې د قربانی د سروي هر یو جز دا د انسان د بدن د مقابله کې قربانی ده. نو انسان چې کله انسان باندې کله دا غټ اختر ورځې راغلې نو دی د ویښته اومغه شان دي پرېږدي چې په کم حال کې د باندې د اسلامي میاشت داخله شوه نوکان د اومغه شان دي پرېږدي د دې د وجې نه چې د ده ویښته په مقابله کې چې د ګډ ویښته الله پاک قبلوي نو په ویښته هم اومغه شان دي پکار دي لکه څنګه دا میاشت په داخله شوې ده. نوکان هم اومغه شان دي غټ پکار دي لکه په کم حال کې میاشت په داخله شوه د اومغې نوکانو مقابله کې به رب ذوالجلال د دغې قربانۍ چې کم نوکان دي هغه به ته رب ذوالجلال قبول و منظور کړي. ځکه د عقیقې هم دغه تصور دی چې د عقیقه کې ګډ کم علالولی شي د ماشوم په مقابله کې نو دغې ماشوم د هر جز نه دغې عقیقې د ګډ هر یو جز رب ذوالجلال په دربار کې فدیه وي همدغه شان د قربانۍ کوونکي دپاره چې کومه قرباني ده نو هر یو جز د قربانۍ د سروي دا د انسان د هر یو جز فدیه ده. ځکه چې قرباني ګډ علالولو ته نشي ویلی. قرباني خو حقیقي هغه قرباني وه چې اسماعیل علیہ السلام مبارک خپل زوی د چاړې لاندې ایښودی و. حقیقي قرباني هغه وه خو رب ذوالجلال مهرباني وکړه او موږ تاسو باندې په دې صورت کې قرباني لازم کړه. غرض مده حاضرینو چې کوم حکم دی د ویښتانو د نوکانو نه کټ کولو دا صرف او صرف استحبابي دی. نور مزید انشاءالله العزیز د عرفې د ورځې فضایل او د اختر د ورځې بعضې احکامات و فضایل دا به انشاءالله العزیز په روانه جمعه باندې بیانو. دا دوه درې خبرې ما دغې مبارکو ورځو د شپو په حوالې باندې وکړې. الله کریم خالق کائنات اول مال عمل کولو توفیق را نصیب فرمایي او بیا ټولو حاضرینو لا غایبینو لا سامعینو لا په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. په شوق باندې درود پاک ووایي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك